السلام علیکم ورحمت الله. تاسو د افغانستان وزیر اعظم وینئ چې په 15 کال کې په اول ځل باندې انټرویو بي بي سي له ورکړی دا پاکه د ډېر خسته خبرې کړې دي او د خپل ملک د پاره د خپل عوامو د پاره دا خبره به هم کړې ده چې زه سحر راشم د ماسوتن نا وخت پورې په دفتر کې ما او ترسو پورې چې اخیره عوامي کس د دفتر نه رخصت شوی داغه مسله مې حل کړی نه نو زکور ته نه زما بیا په صحافي ته تاسو کې چې دومره غټه او ډېری صوبې دي په افغانستان کې نو دغه صوبو د لپاره څه ترتیب دی په څومره وخت بعد تاسو د تلو شډول له دوره څومره وخت بعد کوي نو د ورته وی چې زه په خپل نظم د غیر پر ما کسان مقرر کړی دي ځکه چې په دفتر کې او دلته زما ډېر ضرورت ته الته دومره نشته الته چې کم ضرورت دي نو آغاز د نورو خپل مشیرانو په ذریعہ سره حل کوم بیا به کې دا خبر وکي چې زما سره موبایل دی نو زه چې کله نا وخت کور ته لاړ شم نو ما خپل کسانو ته ویلي دي چې که دفتر کې یا په کم ځای کې هم په کم وخت کې سکار می که د شپې 2 بجې او که 3 بجې او که هر سوی نو تاسو به ماته معلومات ضرور راکوي ماته به ډایرک کال کوي او کچرتا تاسو په دی وجبانه ما ته کال ونکو چې د حضرت په خوب کې وخلل پریوزی نو د قیامت پر ورځ به دا غي تاسو جواب دی وي او ځکه چې زما موبایل د دې لپاره اني چې زه د خلکو مسائل حل کما او کو زما د وسس کیږي چې هغه زو کما نو چې کله په یو ملک باندې داسې حکمرانان وي نو یقین وکړه چې الته عوام ډیر وخت پریشانی او په مسایلو کې گرفتار نوي ډیر مصیبت تر مخه نوي الته مسائل بیا ډیر زر حل کیږي او هغه ملک او د هغه عوام ډیر زر ترقی کوي او د خوشحالي او د امن او د ترقی سره مخامخ کیږي او الله دې وکړي چې د افغانستان سره پاکستان ته هم خو حکمرانان ملاو شي او پاکستان او د ملک په خو ترقی باندې مخ په پورته لاړ شي دغه شان امن دل تراشي خوشحالي دل تراشي خو حکمرانان دل تراشي نو ان شاء الله چې ظاهره خبره د حالات په بالکل برابر شي